زه به څو خبرې د تنظیم حوالې سره کوم چې تنظیم حوالې دی سوچ څه ده او دی ایجنډا څه ده. دې څه کسرو لري خبرې وکړلې. اول خبره خو دا کو د ژوندۍ اصول دي. زه اکثر خلکو ته دا خبره کوم چې د ژوندۍ اصول دي چې څوک پرې سړی غورځېدلی نه وي هغه اوچتېدای نه شي. چې ته کله وغورځېږې بیا به ته اوچتېږې. چونکې موږ اوس غورځېدلي یو په فضل د خدای اوس به انشاءالله موږ ډېر زبردستۍ سره اوچتېږو او مخکې نه به ښه اوچتېږو. دا تنظیم دا ډېرو مشرانو داسې خبرې وکړلې څه اکثر لکه اوس هر سړي د انسان الله هر سړي ته خپله یوه کپیسټي ورکړې ده. مطلب چې د څومره مشران دي د کوم مشران دي هغه کوم بوج اوچتوي هغه بوج موږ نه شو اوچتوی. موږ صرف دې تنظیم دا فهم کولو دپاره موږ دا کوشش وکړلو چې د کوم مشرانو د کوم بوج ده دا بوج کم اوچته کې لږ کوشش وکړو چې دا بوج لږ ناکام کړو. نو هر سړي خپله یوه کپیسټي ده. مثال لکه ټریکټر د ټریکټر غاټ بوج اوچتوی شي مطلب خو لوډ اوچتوی شي. اوس هغه لوډ ته په هغه باندې واچوه په موټرسایکل باندې یا په چینچۍ باندې واچوه هغه بوج هغه نه شي اوچتوی. نو چونکې مو کیدای شي چې هغه تاسو والا وره بوج مو نه شو اوچتوی خو چونکې هغه چینچۍ والا بوج اوچات کړو چې تاسو والا بوج لږ مقام کړو. نو دې تنظیم پسې وروسته چې کوم سوچ ته هغه دا د نما مو ځکه دا ورکړی چې بحالي ویلفیر ارګنایزیشن مو سوچ دا هغه دا چې څومره خلک دا بګن ولګېدو انشاءالله دا به بحال شي دا به واپس خلک راشي. خو دې دپاره اوس ډېر خلک داسې دي چې هغو ناامیده شوي دي. ډېر خلک بګن د علاقه خلکو پرېږدولې ده لوډ دی هغه دوې طریقه کار دي مو خپل سوچ په مطابق دوې طریقه کار دي چې هغه د خلکو مو اعتماد بحال کوی شو د خلک واپس راشي. دویم حال مو سره دا هغه چې څومره خلک لوډ دي هغو نقصانونه شوي دي هغو دوکانونه سوي دي نو هغه دپاره مو دا یو سوچ راوړی ده چې مو یو فنډ ریزینګ وکړو. هغه صرف د مو د یوې ځای نه هغه د اوورال څومره سنګره ده چې چېرته مو اواز رسېږي چې مو هغه ځای کې فنډ ریزینګ وکړو. مو خلکو نه مدد وغواړو مو خلکو نه هیلپ وغواړو چې د کومو خلکو نقصانونه شوي دي چې چا دوکانونو کې څومره نقصان شوی که هغوره نقصان ورته نه شو کوی خو کم از کم څه نیم نقصان هغو ته مو ازاله وکړو د پرای کړو دوکانونه ورته جوړ کړو کورونه ورته جوړ کړو نو هغه به په دغه بیس باندې واپس راشي. دا دویمه طریقه ده. هغه طریقه ځکه ده چې مثال اوس یو دوکاندار ده هغه بګن کې 80 لکه روپۍ لګولي دي نو هغه دکان وسولو 80 لکه ختم شولې چونکې اوس په هغه ذهن کې اوسه پورې دا شای سوار ده چې یاره سبا به دا جنګ بیا کېږي که زه دکان جوړ کړم دا سبا 80 لکه روپۍ بیا لوړې نو هغه بیا چونکې دا کوشش کوي چې یاره زه دکان بګن کې چوم بجای به زه بیټل کې واچوم. د دې وجې نه دا بګن بیا بحالول لږ مشکل دي خو چې مو دو سره فاینانشلی هیلپ وکړو چې دو ته مو چې تو کوم دکان کې کوم نقصان شوی هغه دکان ازاله مو ته کوو ته واپس دغه دکان ته راشه. دا دویمه طریقه ده چې هغه خلک به واپس دغه ته راشي. د دې وجې نه مو ته مو دې کوم تنظیم ده دې پسې بیسیکلی سوچ دا هغه ده چې مو فنډ ریزینګ ښه طریقې سره فنډ ریزینګ وکړو هغه مو د څومره خلکو نقصانونه شوي دي چې هغه نقصانونه مو ازاله وکړو د خلکو لپاره. خو چونکې دا ټوله څومره شیش هم کېږي دا به صرف دا موږ به صرف دا کریکټر موږ به دا کردار وي چې موږ به دا شاید صرف فنډ یا دا کوم هغه دي دا پیسې دي یا هر څه شی وي چې کوم قسم ته هیلپ موږ به دا شاید جمع کوو. بیا به د تاسو څومره د بګن مشران دي دونه به مو پوښتنه کوو چې اوس تاسو راته یا راوښیئ چې دا پیسه یا دا کوم موږ ته سمونه میلاو شوي دي یا کوم ادارې مو سره هیلپ هغه کړی کمیټمنټ کړی تاسو مطالعه راوښیئ چې دا وال کوم ځای مو شروع وکړو کوم ځای کې دا شی به ولګوو. مو صرف تنظیم بیسیکلی سوچ دا هغه که ته چیرې که تاسو په مو باندې مطلب مو بیسیکلی خپله د چنګچۍ اوس بوج اوچتوی شو که تاسو مو د ټریکټر بوج واچوی نو کیدای شي چې هغه بیا مو اوچات نه کړو مو د چنګچۍ والا بوج پاتې شي. نو اوس دا څومره خبرې مو واورېدلې نو مو کې اوس دا کپیسټي ده چې مو کوم تنظیم بیسیکلی کوم سوچ ته دې پسې ورسته هغه سوچ